او رحیم یو سړي سره جګړه وکړه ډېره زیاته. څلورم قول دی د امام فرا، دی وی رحمان تعلق دی دنیا سره، یعنی رحمان معنی دا نه چې الله مهربان تیاګي د دنیا مخلوقات سره، او رحیم تعلق دی د آخرت سره. یعنی الله دنیا کې مهربان دی، په هر چا مهربان دی، مسلمان سره هم کافر سره هم. او رحیم معنی خاص ده، آخرت کې به صرف مسلمان سره رحم کوي، مهربانتیا به کوي، کافر باندې به رحم نه کوي. پنځم قول دی د ابن کثیر رحمه الله، دی فرمایي چې رحمان د دې تعلق دی دنیا آخرت دواړو سره. رحمان هغه ذات دی چې دنیا کې هم مهربان دی، آخرت کې هم مهربان دی. او رحیم خاص دی صرف آخرت سره. شپږم قول دی د ابن جریر، دی فرمایي چې رحمان عام دی ټولو ته شامل دی، لکه قرآن کې راځي الرحمن علی العرش استوى. او رحیم خاص دی، وکان بالمؤمنین رحیما، صرف په مسلمانو باندې الله رحم کوي، په کافرو باندې نه کوي. وم قول دی د بعضو، رحمان تعلق دی د لوی لوی نعمتونو سره. رحمان هغه ذات دی چې لوی لوی مهربانتیا کوي، لوی لوی نعمتونه ورکوي. او رحیم معنی دا چې واړه واړه نعمتونه دواړه یو ځای راوړل، داسې نه چې لوی نعمتونه د الله نه غواړي او واړه د بل چا نه غواړي. نه نه، رحمان دی لوی لوی نعمتونه هم ورکوي، ورسره رحیم هم دی، واړه دې نه هم غواړه، داسې نه چې غټ د الله نه غواړي واړه د بل چا نه غواړي. اتم د بعضو قول دی چې رحمان واړه او لوی ټولو نعمتونو ته شامل دی. واړه نعمتونه هم ورکوي ځکه چې رحمان دی، او لوی نعمتونه هم ورکوي ځکه چې رحمان دی. او د رحیم معنی دا ده چې مصیبتونه لرې کوي، یعنی رب العالمین د مخلوقات پالنه کوي ځکه چې رحمان دی. واړه نعمتونه هم ورکوي، لوی هم ورکوي، ورسره رحیم هم دی، مصیبتونه تکلیفونه هم لرې کوي. نهم د بعضو قول دی رحمان دې کې وسعت دی، یعنی د الله رحمت ډېر عام او وسیع دی. لکه سورہ اعراف کې راځي 156 چې د الله رحمت ډېر زیات وسیع دی. سورہ اعراف وګورئ 156. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. رحمت زما مهربانتیا زما فراخ ده، وسیع ده، كل شيء هر شي ته رسېږي. الله وی زما رحمت زما مهربانتیا دومره عامه ده او دومره وسیع ده چې هر شي ته رسېږي. نو رحمان هغه ذات ته وایي چې داغه رحمت عامي او وسیع. او رحیم څه ته وایي چې داغه رحمت همیشه او هغه کې دوامي. لکه سورہ انعام وګورئ 12. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه. لازم کړی دی الله په خپل ځان رحمت او مهربانتیا. 12 سورہ انعام. كتب على نفسه الرحمه، الله په خپل ځان خپل مهربانتیا لازم کړی دا چې خامخا شفقت کو مهربانتیا کو پزان دا خبر لازم کړی، یعنی همیشه بخله کړه. كتب على نفسه الرحمه، دا الله رحمت دا الله مهربانتیا همیشه ده، لازمی ده، هغه کې دوام دی. دانه چې نن شته او سبا نشته، نه هر وخت الله بزان دا شی لازم کړی دی. په ما زبا هر وخت وسعت او مهربانتیا سره. دارنګي لسم قول دی رحمان هغه ذات ته وایي چې کله دې نه وغواړي نو دې شی درکوي، او رحیم هغه ذات دی چې کله دې نه غواړي نو دې غوسه کېږي، خفه کېږي.
چې الله نه غواړي نو خوشحالي ځکه چې رحمان دی او رحیم دی چې الله نه غواړي نو بیا خفه کېږي اوسېږي. دارنګې د جنت په نعمتونو د رحمت اطلاق کېږي. لکه سورہ رحمان وګوره، کله قرآن کریم د یو شي تفسیر کوي هغې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن. لکه سورہ رحمان کې څومره ځله د الله نعمتونه ذکر شوي؟ 13 ځله. سورہ رحمان کې 13 نعمتونه عام د الله ذکر شوي او دغسې الله عذابونه دفع کوي. او د 2 جنتونو الله ذکر کړی دی سورہ رحمان کې، یعنی هر یو جنت کې ځان ځان نعمتونه دي. دومره ګڼ نعمتونه دي چې د هر جنت نعمتونه ځان ځان دي. نو رحمت څه شی دی؟ رحمت د الله مهربانتیا، د الله نعمتونه، د الله رزق، خوراک، اسکاک، لباس، کور، څومره نعمتونه چې انسان استعمالي دا ټول د الله رحمت دی، د الله مهربانتیا. مشرکان د مکی عقیبه رحمان نه منو، د رحمان انکار کوي. هغې خو الله منه خو د دې رحمان انکار یې ځکه کوو چې د هغې دا خیال و چې یمامه کې یو سړی دی چې ځان د رحمان وي، رحمان یمامه، او ډېر لوی کذاب دی. سورہ فرقان وګورئ 60 نمبر آیت. نو د دې دا انکار چې دا د ضد او د عناد د وجه دی ویل چې من کوم رحمان وو؟ هغه رحمان چې بیانې او هغه رحمان چې د یمامې دی. نو مشرکانو د رحمان انکار کوو، رحمان منکر. څلورم بحث دا دی چې د رحمان اطلاق د الله نه ما سوا په بل چا نه کېږي، نه حقیقتا نه مجازا. یعنی یو انسان ته څوک رحمان نشي ویلی. رحمان ذات دا د الله صفت ته خاص صفت، دا مخلوق ته نشي ویلی. الرحیم هم نشي ویلی، رحیم ویلی شي. لکه قرآن کې راځي رؤوف الرحیم، د نبی علیہ السلام صفت ذکر کی رحیم، او الرحیم نشي ویلی. دارنګې رحمان دا د الله خاص صفت ته، مخلوق نه دا روا نه دی. که د یو انسان نوم عبدالرحمن نو هغه ته رحمان ویل دا جایز دی. الرحمن دا د الله خاص صفت دی، الله سره خاص دی، غیر الله لرا جایز نه دی. پنځم بحث دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم کې الرحمن الرحیم یو ځل راغلی نو سورہ فاتحې کې دویم ځل بیا ولې راغلی؟ د دې ګڼ جوابونه حکمتونه ذکر کړي. یو ځای کې یو مقصد بل ځای کې بل مقصد. قرآن کریم کې ګڼ آیتونه ګڼ الفاظ یو شان راځي خو د دې مقصد تکرار نه وي، یا که تکرار معلومي خدا حقیقتا تکرار نه وي. یو ځای کې یو مقصد بل ځای کې بل مقصد، خو کار یې داسې چې لکه دا تکرار دي، خو د دواړو معنا ځان ځان دی. الفاظ مکرري او مقاصد ځان ځان. یو جواب دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کوم الرحمن الرحیم دی دا دلیل د استعانت دی چې امداد به یو د الله نه غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کوم رحمان او رحیم راغلی دی دا دلیل دی د استعانت، ځکه چې بعد لپاره د استعانت ده. او دلته چې کوم رحمان او رحیم راغلی دی نو دا دلیل د الحمدلله دی. حالته کې دلیل د بسم الله دی او دلته کې دلیل د الحمدلله دی. نو مدعا ځان ځان نشوه نو دلیل ځان ځان نشوه. دویم حکمت او دویم جواب دا دی چې کله لفظ الله وویل شي بسم الله کې لفظ الله راغی نو الله نوم کې خو هیبت دی، رعب دی، انسان زړه کې یره پیدا شي. نو انسان خو کمزور دی
نو ورسره ذکر کړ چې الرحمن الرحیم یره مکوا الله هیبت والا ذات دی رعب ډیر دی ورسره مهربانتیا هم کې یریږم بسم الله الرحمن الرحیم دا الله په نوم کې هیبت او رعب ورسره رحمان او رحیم راوړو چې یریږم مهربانتیا یې عامه ده او رحمت هم دی او دلته چې کله وی دویم سوره فاتحه کې الرحمن الرحیم نو مخکې ذکر شو رب العالمین چې رب د مخلوقات ته پالنه کوي نو چې کله دا ویل شو رب العالمین پالنه کوي نو سړی امید پیدا شو د فائدې ورکول امید نه پیدا شو نو ورسره ذکر کړل چې رحمان هم دی رحیم هم دی امید دې ساته الحمدلله رب العالمین رب د مخلوقات ته نو سړی زړه کې تمه پیدا شو چې دې خو رب دې پالل بکې نو ډېرې فائدې ورکړي نو الله ورسره ذکر کوي چې آو زه رحمان هم یم رحیم هم یم زبا هر قسم فائدې در کوم امید ساته امید نه او دریم جواب دا کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم ځان ذکر کړه او دې کې الرحمن الرحیم ځان ذکر راوړو چې دا معلومه شي چې بسم الله د فاتحې جز نه دی بسم الله ځان له یو مستقله جمله ده یو مستقل کلام دی په دې به ان شاء الله بیا بحث کوو بسم الله د سوره فاتحې جز نه دی دا یو ځان له کلمه ده ځکه جدا ده الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای تو خاص الله لري رب العالمین چې پالنا کوونکی د ټول عالم دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।